یو سړی سوال کړی دی ملګری، بلکې یو 2-3 ځله وکړو، ما ته یار مفتی صاحب دا مسله لږ واضحه کړه. زمونږ ډېر ملګري په دې تسبیح باندې ذکر کوي، تسبیح وسری ذکر کوي، سبحان الله الحمدلله، تسبیح اړه. نو آیا په دې تسبیح باندې یا کاونټر راوته دی ټک ټک والا، نو په هغه باندې ذکر کوي. نو ازوی مونږ ته ډېر خلک وایي چې دا بدعت دی، دا څه دی، دا بدعت دی. نو لہذا تاسو دا مې استعمالوي، په دې باندې تاسو ته ثواب نه ملاوي، ګناهګارېږئ. نو آیا مونږ اوس استعمالو که نه استعمالو؟ نو بھائی یو خبره ما انسان پوهه کوي، دا کم خلک چې بس په دې پسې نښتي دي چې دا بدعت دی او دا ده او دا شرک دی او دا پلانکې دی او دا دی، د دو په خپله زندګۍ کې ته معلومات وکړه چې دې په خپله څومره د سنتو نه خلاف دی، خو صرف بل ته بد دی چې په ده باندې اعتراض وکړم او په ده باندې اعتراض وکړم او د مسلې نه خبر نه. باقاعده د احادیثو نه دا خبره ثابت ده، او یو نه څو احادیث دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اذکار ښودلی دي او د هغه اذکارو دپاره تعداد ښودلی دی چې دا تسبیح دا د الله دا نوم دا تاسو 100 ویرې وایئ. نو اوس تاسو ماته ووایئ چې 100 ویرې به یې څنګه شمارو؟ اول نمبر افضل طریقه، د ټولو نه اعلی طریقه هغه دا ده چې انسان په دې ګوتو په دې بندونو شمار وکړي، په دې ګوتو په بندونو، د ټولو نه اعلی او افضل خبره دا ده. اوس یو سړی داسې دی چې هغه وایي یاره زه په شمار کې خطا کېږم، نشم کولی، مثلا زه ډېر ذکر کوم، 10 زره کوم، 20 زره کوم، نو دې به دا حساب څنګه کوي په دې ګوتو؟ په دې باندې بیا نه کېږي. نو لہذا مونږ ته ضرورت دی د یو داسې آلې چې هغه مونږ لا ډېر ذکر چې کوم دی، مثلا زه دکاندار یم او زه ذکر کوم، خو ما ته یو تسبیح داسې میلاو شوي دا چې زه غواړم چې دا 10 زره ویرې ویم. نو هلکه 10 زره ویرې د الله نوم ویل دا ښه خبره ده که بده خبره ده؟ بھائی چې کوم خلک وایي چې بده خبره ده لاس چت کوي چې د الله نوم 10 زره ویرې څوک وایي دا بد کار کوي. ښه خبره ده، ښایسته خبره ده، د الله ذکر کوي، هم دکانداری کوي، هم کاروبار کوي او د هغې سره د الله ذکر هم کوي. ټیک ده؟ نو د اوس چې کوم دی ذکر شروع کو، تسبیح کوي او د 35 وې، نو اوس به دې څه کوي؟ بنېږي به دې ځای بندی به، خو چې ده ته کم از کم چې بیا شمار خو معلوم وي که نه، نو چې د سره تسبیح جو دی او په هغه 35 باندې په دې کې هغه خپله غوټی جو هغه به وله راولي جو دلته به اسټاپ کړي، جو بیا به د هغې نه مخکې کل چې کار ختم شي جو بیا به ذکر شروع کړي. صحیح ده؟ صحابونه باقاعده ثابت دي چې هغو په کاڼو باندې هم تسبیحات کړي دي، کاڼي به شمارل. او اوس که خیال هم کړي کله چې دا ختمونه کېږي نو په دې کې په دې اډوکو د کجوري په اډوکو باندې خلک شمیر کوي، دا باقاعده د حدیثونه ثابت دي. د کجوري ذکر چې په کجوري په اډوکو باندې صحابو شمار کړي دي، دا باقاعده د حدیثونه ثابت دي. لہذا دا څه بدعت نه دی، د دې خلکو ځان نه یو خبر راوستې، څه معمولي خبره یې نه، د ټول نه غټ بدعت خو ته وی ولې ستا په لاس باندې دا ګړی ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د یو صحابي نه ماته ثابت کا چې هغو ګړی استعمال کړي، غټ بدعتي خو ته یې ولې استعمالې ګړی؟ او بھائی نبی علیه الصلاۃ والسلام ګړی استعمال کړي، صحابو استعمال کړي، نو ته د کم ځای نه ثابتي چې ته غټ بدعتي خو ته چې ته ګړی استعمالې؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام دا موټر استعمال کړي، تاسو چې په دې موټرو کې ګرځئ نو دا ګناه کار دی چې تاسو استعمال، خو ضرورت دی که نه؟ د وخت د ضرورت تحت تاسو داسې څه استعمالولی شئ کوم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه استعمال کړي، صحابو نه استعمال کړي، لیکن ضرورت دی تاسو استعمالولی شئ. کم یو کس دی ما ته ثابت کړي د پوره دنیا د ټولو خلکو ته زما څونه علما دي، څونه مفتیان دي، څونه قاریان دي، څونه مدرسې دي، زما ته چیلنج دی ما ته دې ثابت کړي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې به د ګړی په ټنګ باندې په مانځه ودرېده، چې کمې مدرسې ته ځای لاړ شئ چیلنج دی، چې کم مولا له ځای لاړ شئ چیلنج دی، هلکه سعودي ته مدینې منورې ته به ځم لاړ شئ، او ما ته د یو ځای نه د یو کتاب نه د یو لایبررۍ نه ما ته ثابت کړي چې په دې ټنګ به ودرېږو. نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابو به د ټنګ انتظار کو، او دلته چې ټنګ وشي بیا تاسو انتظار کوئ مولا ته، مړه وای پرېږدئ په هغه لیټ راځي، زه په ټنګ ودرېږم. په ټنګ دی یقین شته او په هغه مولا دی یقین نشته، لږ لږ صبر ورته وکړه که نه. نه نو بھائی دا د دې دپاره دا ګړی چې په دې سره ډسپلین وي،
خلکو ته پته چې یاره په دې ټیم به جمع ودرېږي اساني ده د خلکو دپاره. نو نبی علیه الصلاة والسلام خو دا نه دی استعمال کړي، ته ولې استعمالې؟ داسې دنیا خبرې زموږ په دې مسجدونو کې هیټرې لګېدلې خلک به د ښه ښکلي ګرمېږي. یو کس ماته وی په تاسو کې او د اور عبادت کوونکي په هغو کې څه فرق دی؟ یو سړی د اور چې عبادت کوي که نه مخې ته یې اوري او هغه ته سجده لګوي. ځان په مسله پوهه کوي ګورس نه چې مفتي صاحب یاد کوي چې مفتي صاحب ویلی چې بھائی هیټر ته مونځ نه کېږي. زه دا نه یم، هیټر لګېدلی دی اور پکې بلیږي او ته ورته ولاړې او ته سجده کې، نو آیا ستا مونځ کېږي که نه کېږي؟ بالکل کېږي، ټیک ده. ولې نبی علیه الصلاة والسلام ځان ته هیټر لګو؟ نو بیا خو دا ټول خلک چې کوم دی په شړ اخته دي. نه، ځینې خبرې داسې دا د وخت د ضرورت سره اوس په مسجد کې یخني ده او هیټر لګېدلی مسجد خو خپلی ګرم دی، خلک په سهولت دي راځي، نو ټیک ده بھائی جایز دی. لہذا هیټر ته مونځ کول دا مونږ چې کوم دی آتش پرست نه یو او نه زمونږ نیت دا دی چې مونږ چا ته سجده کوو؟ د اور ته سجده کوو. که ته وی چې یاره آتش پرست هم مخې ته اوري، د هغه نیت دا دی چې دا اور زما چې کوم دی معبود دی او زمونږ نیت دا نه دی، بیا خو ته داسې وکړه دا دیوالونه هم لرې کا، دا پیلرې هم لرې کا، ځکه چې بت پرست چې کله سجده کوي نو کاڼي ته نه کوي بھائی. بت پرست چا ته کوي؟ کاڼي ته کوي که نه؟ کاڼي بت جوړ شوي خلک چې وایي مړه سم د غالګي بوت دی. د غالګي بوت تاسو لیدلی که نه؟ هغه یې مات کړی دی، هغه ډیزاین یې ولا خراب کړی. نو بس دا کم چې بت ته سجده کوي خو کاڼي ته کوي که نه؟ نو د هغه نیت دا دی چې دا زما معبود دی او زه چې دیوال ته کوم نو دیوال ته زه سجده نه کوم، زه چا ته کوم؟ زه الله ته کوم. زه الحمدلله توحید پرست یم، زه د خپل رب چې کوم دی د عبادت قایل یم. نو لہذا اول نمبر مونږ چې کوم د تسبیحاتو خبره کوله، نو تسبیح کول اړول دا بالکل جایز دی. او بلکې دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ داغه نه خو مستقل ثابت دي چې ځان له به یو تار جوړ کړي و، هغې له به یې غوټې ورکړې وي او هغه غوټې به یې اړولې. نو ورته د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه ډېر زیات چې کوم دی بزرګ هغه نه پوهېدو په دې باندې چې یاره زه تسبیح اړوم دا چې د ګناه کار خو نه کوم. لہٰذا دا اعتراض بالکل غلط دی، ټیک نه دی. صحیح ده.